بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، نن د بوساړو خټلاره کوترپاڼ کلی جلال آباد علاقه سودم هلته راغلی یم او په دې تنګه کوټه کې تاسو دا قبر وینئ. دا د یو ډېر لوی عالم، د یو نامتو او د یو حق ګویا او د یو حق پرست عالم قبر دی او آرامګاه ده. دا د مولانا حبیب الرحمن صاحب تفسیر حبیبی والا د کوترپاڼ استاد والد صاحب دی، چې کوترپاڼ استاد نوم اول د دې عالم و، بیا د دې بچي په دې نوم باندې مشهورتیا او شهرت حاصل کړ. دا نامتو عالم د کوترپاڼ په خورا په قبیله اسنزی یوسفزی په کال 1815 کې د مولانا اسلط خان صاحب په کور کې پیدا شو. دا عالم د خپل زمانه یو ډېر لوی لیکوال او د قرآن او د حدیث درس کوونکی او یو ډېر لوی مناظر پاتې شوی دی، چې په دغه زمانه کې چې کله د فرنګي حکومتو په دې خوره د هیله اسقاط خلاف او کومه چې مروجه قضای عمري د هغې خلاف او نور ډېر د بدعاتو تیاری د هغې خلاف دي، لکه د استلي توره هغه جنګېدلي دي. په 1906 کې دی یو ډېر لویه تاریخي مناظره په کوترپاڼ کلي کې درې ورځې د ګڼ شمېر علماو سره کړې وه. په دغه مناظره کې د تورنګزو باباجي هم ناستو او محدث مردان مولانا شاه رسول صاحب بالاګړي او د کوړې قاضي صاحب نور ډېر زیات علما په کې شریک وو او درې ورځې مناظره هغه دی وکړه، هغه ګټلې وه. هغه علما یو قسمه پړه لاړل. مناظره په دې باندې وه چې په دین کې اصل څه دي. مولانا محمود حسن صاحب وی چې په دین کې اصل قرآن او حدیث دی، بیا نور علوم دي. په دې مناظره وه. زمانی کې د الله وبخي سید ممبر شاه باچا هغې به د خپل ماما نه روایت بیانو چې مولانا محمود حسن صاحب خان شیربادر خان دی په یو کمره کې بند کړو، دی به د کړکۍ نه مناظره کوله چې ته دا نور علما چې کوم دي مخالفین پای کې کوم راغلي دي شر پسنده هغې به یې نقصان ونه رسوي، او خپل بچی به ولګي کتابونو پسې، هغې به د کور نه کتاب وروړو کوم چې به ورته دی ووایي. مولانا حبیب الرحمن صاحب هم لیکلي دي. نو د کړکۍ نه د اوسپنو شاتنو نه به دې مناظره کوله. درې ورځې د دغې خلکو میلمستیا دا به شیربادر خان رحمه الله هغې کوله. دغه شان دي مختلفو کلیو کې هغه امامتۍ هم کړي دي. شروع کې دي جونګړې کلي کې، بیا د هغې نه پس د کټخټ خان نسیم خان چې کله کوترپاڼ ته هغې راتلل راغلل، د دې د جونګړو نه کوترپاڼ ته راوستل. دې له ډېرې څېرې هم ورکړې وې، اگر چې اسنزي په کوترپاڼ کې د ډېر پخوا نه میشته دي، دلته کې ژوند تېروي. دې ته دلته کې موروثیان ویلی شي، او غالب ګمان دا دی چې دا د مندړو نه مخکې په دې علاقه کې چې کله یې سبزي میشته وو د هغه وخت دلته کې شته دي. دې د باچاخیل قبیلې سره په اسنزو کې هغه تعلق ساتي په کوترپاڼ کې. مولانا محمود حسن صاحب ډېر زیاتې رسالې هم لیکلي دي. څه رسالې د هغې بچي مولانا حبیب الرحمن صاحب تفسیر حبیبي والا هغې هم چاپ کړي دي. احسن الحجج لدفع الاعوج ډېره مشهوره رساله ده چې پای کې دی خپل تاریخ هم لیکلی دی. ویلي دي چې زه قوم حسنزی یم، هغې سره تعلق لرم او حنفي او نقشبندي یم. په هغې کې هغه ګڼ شمېر مقالې دي او فتوی دي چې دي د مختلفو علما نه هغه جمع کړي دي. د مختلفو بدعاتو په رد کې هغه دي جمع کړي دي. په کې قضای عمرې سره او نورو بدعاتو متعلق هغه فتاوی شته دي. دا نامتو نوموړی عالم تر ډېره وخته پورې د زروبې او د صخرې علاقه صوابۍ کې د لوی لوی علماو شاګرد پاتې شو. بیا تر ډېرې زمانې پورې په خپل کلي وطن کې دروس کړي دي. د هغې نه پس په سپینه ږیره باندې د سهارنپور مدرسې ته لاړه او د هلته نه دورې حدیث وکړو. دی
اول واده دی په جونګړو کلو کې کړو جونګړو کلی کې چې د هغې نه د دې څه 12 بچي وو هغه بیبي د دې سیده وه هغلته وفات شوه د هغې نه پسې دویم واده چې د هغې دویمې بیبي نه مولانا حبیب الرحمن صاحب فرید الرحمن خلیل الرحمن صاحب سیف الرحمن صاحب پیدا شو مولانا حبیب الرحمن صاحب لیکي چې زما والد صاحب په 8 ذوالقعده 1350 هجری مطابق 16/3/1932 عیسوي کې وفات شو د دې خلاف چونکې پراپیګنډا ډېره زیاته وه او ډېر زیات مخالفت و د کلي نه بهر دې دفن کړی شو